بسم الله الرحمن الرحيم. ولنا أن النهي دغدكنا يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العبادة. 48 نمبر صفحه مالك 48 تا کتاب کې 48 صفحه توجه دی خو ګورئ موږ ویلیو اول با سم دا کړو نه هي تعریف هم ذکر کړو لغوي اصطلاحي تاسو ته بیان وی او دا ویلیو چې څنګه مامور به د حسن تقاضا کې دغه شان منهیان هو د قبح تقاضا کې دا خبر هم کړی وی بهم نهي په اعتبار د قبح سره یا منهیان هو په اعتبار د قبح سره اولا دوزه تقسیم کړي وا هغه ته ویل کی قبیح لعینه او قبیح لغیره او ثانیا هم به ضرور ته جوړ کړیو قبیح لعینه ذاتن او قبیح لعینه شرعا یادم شي دوړو په شریک یو حکم مدامه راوي کا بهم ته هم دا باندې راوي حکم یې څو اصلا بغیر مشروعي بالفاظ دیگر ذاتن او وصفن بغیر مشروعي هیڅ قسم شرعي حکم به نه مرتب کیږي دا باندې راوي د اخیره ټکي کې به ډیر زی اصل له او به اور پسې دریم نمبر او قبیل غیری کې اول نمبر قبیل غیره مجاورانو چقوب هم کې غیر د وجه راغلی او دا غیر داسي چې دا مجاور وي وصف لازم نه وي یادم شي کنه دی حکم دا بذاتن مشروع وي او وصفن به مکروه وي مثالونه موږ ذکر کړو څلورم نمبر قبیل غیره وصفن چې ذاتن پکې قبح نه موجوده قبح پکې غیر د وجه راغلی خدا غیر چی دا غیر دا وصف لازم وي د منیان هو سره دې حکم سو ذاتن به مشروع وصفن به فاسد وي یادم شي به موږ دا مسله کړی و دا دوه باسه شو درې نمبر باس کې چې دا شوابه او بنظمانه کې د افعال شرعیونه نه هي وشي او کې د افعال حسیونه وي په دوړو صورتونو کې با تعلق د چا سره د قبیل عینه سره وي او د حناف بنظمانه کې د افعال حسیونه نه هي وشي تعلق به د قبیح لعینه سره وي او کې د افعال شرعیونه نه هي وشي نو تعلق به د چا سره د قبیح لغیره سره خبره هونه یې نه دي منځ کې زوره دي شي وي ابه د شوافی او دلیل هم ذکر کړو شوافی وای اصل بناه کې حقیقت د نه هدارې چې بده کې د قبح موجوده وي لکه حقیقت د امر دا چې حسن بکیوي او اصل قبح کوم یو قبح قبیل عینه دا لہذا اصل دار چې نه تعلق دی کفال شرعی او کفال حسیوی خو چې نه دی وشي تعلق دی د چا سره جوړ شي قبیل عینه سره دا شوافی او دلیل وکړه او بغیر اعتراض هم شوی د زهار په مسله کې یادم شي او جواب ته شوی برحال ولنا نو واستوجه نن نور کې مشکل زیاده خدل ته مشکل لزان په لک وای کوي مولوی زمنګ د حناف رای دا اول د خپل داوا ووري چې کله نه هي د افعال شرعیونه وشي تعلق به د قبیل غیره سره وي معنا دا د ذاتن به مشروع وي ذاتن به وي او وصفن بغیر مشروع فاسد وی سیدا شوافی وینا ذاتن به هم غیر مشروع وی وصفن هم غیر مشروع وی یعنی هیڅ قسمه شرعي حکم به نه مرتب کیږي هغه د قبیل عینه نه ګرځي دا خبره خو یاد دي کنه واوري من احناف پر بارکم دلیل دی غیر بار تاسو درې مقدمه یادوي کتاب ول ذکر کړي من څوایو کله چې نه د افعال شرعیونه وشي تعلق به د قبیل عینه سره نه وي بلکې چا سره وي ک قبیل عینه سره جوړ کی فساد لازمی کی څنګه لګ متوجه شي اوله مقدمه دا تاسو نه او نفي او پیژنئ نه چې نه پدې کې عدم فعل مراد وي عدم فعل مطلوب وي تا نه د یو فعل ترک طلب کوي دا فعل مکوا خو مخاطب ته دغه فعل کول او نه کول دواړه په اختیار کې نه چاته ویل کی مقصد د نه هیڅ وي چې کوم منهیان هو فعل وي هغه ترک ته طلب کوي دا مکوا خو کولی دغه په اختیار کې کولې شي دا نه حقیقت دی کا الزام کړو د نه حقیقت د مخاطب
هغه فعل او نه کول دواړه د مخاطب په اختیار کې اصل کې پناه کې سره ازمایش کیږي او ته دا کار مکوا نه کولې شي به مو ته یې میکوا نو که شر دې دوه من یو نه کوي نو د ثواب مستحق شي انعام مستحق شي او کوي نه من هغه کار اختیار کې وی کی به د سزا مستحق شي پوه شولې پناه په حقیقت باندې نو اوله مقدمه حقیقت د نه دار حقیقت د نه چې کم فعل منهیان ہوئی دغه ترک پکې مطلوب وي ترک خدای فعل او ترک دواړه د بنده په اختیار کې کچره د متکلم دغه مخاطب اومني د ثواب مستحق جوړیږي او کوي نه مني عذاب مستحق جوړیږي په دې خبره پوه شولې یو وی نفي او نسخه په دې کې مخاطب چی دا د ترک پکې مطلوب وي خو دغه منهیان هو کم شی چیرې منفی شی په دغه باندې د مخاطب اختیار نه موجود دا فرق دی نه یو نافي کې لکه مثال به تور په ګلاس کې وبدي او زه دې قاری صاحب ته وایم قاری صاحب دا وب مسکا دا وسنه هدا ځکه وبسکل دغه فعل کولم د اختیار کړي او نسکل هم د اختیار کړي نو کزمایي مونږ ثواب مستحق بشي کني دا سزا مستحق بشي او کشر ګلاس کې وبنشته له زوته قاری صاحب وب مسکا دا سي نظیر دی ښا حسياتو کې ګلاس کې وبنشته زوته ما میس کا دا وسنه نه ده خبره پوه شولې ولی دلته دا کم فعل چې دی وبسکل هغه قاری صاحب په اختیار کې نه دی دلته قاری صاحب مجبوری محض دی په نسخ او نفي کې مخاطب چی مجبوری محض وي مسله باندې ورسېدلې نو حقیقت د نهي دا اوله مقدمه د نور احسان دی بدی ځان پوهیږي حقیقت د نهي دار چې کوم د کوم منهیان هو ترک چې مطلوب وي دغه منیان هو فعل چې دغه منیان هو چې فعل به متصور وي کتاب ول په دې انداز کې ذکر کړي دغه فعل بچوي یعنی کېدل به ممکن وي او که چېرې فعل غیر متصور وي نو به نه نفي او نسخ وي یو مسلې ز شو دویمه موږ شروع کې ویلو چې په دې منیان هو کې چې کوم قبح راځي نه د وجه نه چې کوم قبح راځي دا سی وي نه د وجه نه کوم قبح راځي دا اقتضاء راځي ولی الله حکیم ذات دی او حکیم ذات چې دی وشینه منع کوي هغه کې به خامخا قبح موجود وي نو قبح په کومه وجه راځي په کومه طریقه راځي اقتضاء راځي څو مقدمه شوي نه به راوي کا یو د نهي او نفي منځ کې فرق دویم د نهي د وجه نه کوم قبح راځي دا کوم قبحي اقتضاء وي دو شو کنه دریم ولې مقتضا چې ثابته مقتضا دا به داسې ثابته چې مقتضی به باطل نشي دا یو اصل لیکه ځکه مقتضا ضرورتن ثابتيږي او ضرورت چې به قدر ضرورت به ثابته نه به قدر ضرورت دا چې د مقتضا د وجه نه مقتضی باطل نشي تو مقدمه شوري نه چې دا مقتضی ده تقاضا د قبح کوي او قبح سره مقتضا ده نو دغه مقتضا دغه قبح په داسې انداز ثابته چې دغه نه یعنی مقتضی دا په باطل نشي تو مقدمه ویلي نهي او نفي منځ کې فرق او دا کوم قبح چې دا قبح اقتضاء ده او دریم نمبر مقتضا کا ثابته مقتضی ور سره نه باطله تاسو به خپل اصل لګوا ورې زمونږ دا خبره سره پاره کو ملي چې بدا موږ ډیر پاره کو چې افعال شرعیه او معنی نه وارد شي تعلق به د قبیل غیری سره وي د قبیل عینی سره وا ځکه قبیل عینی چاته ویل کیږي حکم سره حکم واوري به ترامات کوم حکم یې څو چې اصلا به باطل وي هیڅ قسمه شرعي حکم به نه مرتب کیږي دا چا حکم د قبیل عینی وکنه او د قبیل غیری وصفن حکم دا ذاتن مشروع وي وصفن بغیر مشروع وي دا سوا اوس راځي خبره ته من امام شافعي صاحب توایو چې امام شافعي صاحب کچری د افعال شرعیه او معنی نه وارد شي او تعلق ته جوړ کې د چا سره د قبیل عینی سره نبی د قبیل عینی حکم بم به لګي د قبیل عینی حکم سره چې دا اصلا یعنی ذاتن او وصفن بغیر مشروع وي ذاتن او وصفن اصلا چې دی یعنی اصلا بغیر مشروع څه معنا
هیڅ قسم شرعي حکم به نه مرتب کیږي شرعي حکم به نه مرتب کیږي یاد ساتي په کوم شی باندې چې شرعي حکم نه مرتب کیږي باغی کې مکلف چی هغه شرعا غیر مختار وي زمون خبر دلته د نهي او نفي باره کې خبر ما پرې کې واغه به ووري نهي چاته ویل کیږي نهي چې هغه کوم فعل منهي عنه هغه د بنده په اختیار کې خو شرعي اختیار خلاټ کې وسره ولګوي کوم اختیار وي نو بو ولا کوم مثال ما ویل کنه د هيسي اختیار د ما یادوي بلکې کوم اختیار مطلوب دی شرعي حکم کې به شرعي اختیار مطلوب وي یعنی شرعي حکم بتا باندې ال لګي چې شرعاً ته د اختیار هم وي دا خبر یاد شولا ال به نه وي او که شرعاً د اختیار نه وي به نه نه بلکې به سره دا خبر یاد شو اوس وګورئ چې کله ته د قبیل عینی نه وګرځي نو قبیل عینی معنی شرعي شرعاً یو حکم هم نه مرتب کیږي چې کله به حکم نه مرتب کیږي هلته مخاطب چی هغه ته شرعي اختیار نه موجود شرعاً هغه مجبور محض وي پوه نه شولې خبره قریبه شوله به ووري امام شافعي صاحب کچری منګه افعال شرعیه معنی نه والد شي د قبیل لعینه نه وګرځو نغه اصلا یعنی ذاتن او وصفن بغیر مشروع شي باغې معنی با شرعي احکام نه مرتب کیږي چې شرعي احکام به نه مرتب کیږي البته به مخاطب مجبور محض وي ځکه شرعي اختیار ورته نه وی کنه اختیار دار چا مناسب وی کا شرعي احکامو کې اختیار دار شرعي اختیار وي نو هغه ځکه به مخاطب معنی چې هیڅ قسم حکم به نه مرتب کیږي نو مخاطب چې هغه به شرعاً مکلف هم نه وي هغه په اختیار کې به نه وي چې په اختیار کې یو شی نه وي هغه نه هی کې نفي وي اخو به نفي وای نه شي خبره نو تا قبح چې دا د ضرورتن ثابته مقتضا وا په داسې انداز دي ثابت کړل قبح چې نه هی چې هغه مقتضي عادي به باطل کو سره به جوړ کو نفي دي جوړ کړی دي په نه شي به اخیره خبره کې چې وی ګرځو د چانه د قبیل عینی نه وګرځو نه قبیل عینی کې هو اصلا باطل وی احکام په هیڅ قسم مشروع احکام په نه مرتب کیږي یعنی التف مخاطب ته چې کوم د اختیار نه وي حکم نه مرتب کیږي نو مخاطب ته اختیار هم نه وي لکه مثال به تور من یو سړی بیت المقدس ته مونږ کوي څه حکم به مرتب کیږي چې مونږ یو شودا کیږي حکم به نه مرتب کیږي ولی هغه نسخه ده کنه التک مخاطب که بیت المقدس طرف ته مونږ کوي په دې مکلف نه دی هیڅ قسم حکم یعنی که مونږ کوي التک نه اگر که حسن روان دی کوي لګي دی کوي ایسا نه کوي خو شران هغه بده کې مجبور محض دی چې کعبه ته مونږ کوي الته نشي کولای شریعت ورڅخه احکام به مرتب کیږي هر چا اختیار ته سمول هغه مناسب وي نو شریع اختیار سړي تعالی چې شریع احکام به مرتب کیږي چې کله تار قبیل عینی نه وګرځول په دې باندې شریع احکام اوس نه مرتب کیږي چې شریع احکام په نه مرتب کیږي سړی مخاطب په دې کې څو وګرځیدل مجبوری محض وګرځیدل دغه اختیار ختم شو ځکه احکام په نه مرتب کیږي او اختیار په نه کې ختميږي که په نفي کې نفي کې نو وی بنه یو جوړه به څه شي نفي نمنګ ویلو دیمه مقدمه کې اوله مقدمه کې فرق کړي او دیمه مقدمه کې ویلو چې قبح بداسه ثابته مقتضا چې مقتضی به باطل نشي تا خو به باطل کو پوه شولې به دا په دریمه کې ویلو دیمه کې مدا ویلو دیمه کې چې قبح اقتضاء ثابت را دریمه کې مدا ویلو چې قبح بداسه نه ثابته چی یعنی مقتضا بداسه نه ثابته چې مقتضی ور سره باطل شي پوه شولې کې وی تاسو ور عبارت کې اوس لګو ښا ولا نازمنګ د بار دلیل دار چې ان النهي نهي چې دا يراد به عدم الفعل يطلب به عدم الفعل په دې معنی طلب کیږي اصل کې څوک عدم فعل حکم عدم فعل یعنی ترک فعل پکې مطلوب وي خو مضافا الى اختیار العباد په دې کې د بندګان اختیار ته مضاف ویها بنده اختیار پکې وي او کسبي مکسب د بندګانو پکې وي نو فیعتمد التصور لہذا تصور د فعل د دې قص کوي کا تقاضے کوي ولې د فعل منهیان هو تصور نه د دې تقاضا کوي تقاضا چې فعل منهیان هو به متصور وي څه مطلب کې دی بشي ځکه بنده اختیار وکړي
تقاضا کوي د تصور د فعل منهی عنه ليكون العبد دې د بار چې شي بندا مبتلا بین يكف عنه دا مبتلا شي په دوه خبرو کې څنګه ان يكف عنه چې من شي دغه منهی عنه ولا به اختیاري په خپل اختیار سره من شي فيصاب عليه وقت به ثواب له شي په دې من کېدل باندې وبين يفعله ما بين د دې کې چې دا کار وکي په خپل اختیار سره مبتلا دی په دې کې چې دا کار منهیان هو په خپل اختیار سره وکي نو فيواقب عليه او باغې من ورته سزا ملاوي شي نه دغه ته ویل کیږي هذا هو الحكم الاصلي في النهي دغه حکم اصلي بناهي کې دی چې فعل به کې متصور الوجود وي کبن بند یعنی د بنده په اختیار کې به کولې به هم شي ځان ممتمنی کولې شي دې ته ویل کیږي نه اوله مقدمه ده فاما القبح دغه مقدمه هر چې قبح ده فوصف قائم دا یو وصف قائم دی یو وصف دی چې منهی نه پورې قائم دی به نه د نه د وجنه یعنی دا قبح د نه د وجنه راغلی دا اقتضاء راغلی دا يثبت مقتضم به دا ثابتيږي د سحال کې چې تقاضا شوی د پناه باندې لا يثبت ملائق وي دا خو یاد اما القبح د بار خبر ثاني دی فوصف یو خبر دی او يثبت دویم خبر دی او یا صفت د فوصفون دی دا وصف د داسې وصف چې ثابتيږي د سحال کې دا قبح چې د دې تقاضا کیږي به 50 سره تقاضا کیږي نه باندې نو نه مقتضی او قبح مقتضیات ساته کې باقی عبارت په دې معنی لګي تحقیقا له حکمه دې لپاره چې نه کوم حکم دی هغه محقق شي ثابت شي نه حکم څه دی چې دې کې به قبح ذاتن نه وي یعنی اقتضاء به کې قبح وي فلا يجوز تحقيقه نو جائز نه ده ادره مقدمه تقریبا جائز نه ده محقق کول د قبح ثابت ول د قبح علی وجه په دسي طریقه معنی يبطل به چې باطل شي په دغه قبح باندې ما هغه نهي هغه مقتضی او جبهو کمی نهي کمی مقتضی چې واجب کړي و دغه قبح دا قبح واجب کړي و ثابت کړي و عبارت پوه شو نو جائز نه دی محقق کول د قبح په دسي انداز معنی چې باطل شي دغه قبح د وجنه ما هغه مقتضی او نهي او جبا چا چې ثابت کړي و دغه قبح وقت ذاه او چا چې تقاضا کړي و دغه قبح هغه باطل نشي چې هغه نهي دا بل يجب العمل بلکې واجب دی عمل بالاصل په اصل باندې اصل څوک دی نهي فی موضعه بخبل ځای کې معنا دا چې دا با قبح بکې لغیره رواله ذاتن مشروعي والعمل بالمقتضى او عمل به مقتضا معنی بقدر الامکان وی بل يجب العمل بلکې واجب دی عمل بالاصل په اصل پناه معنی په موضعه په خپل ځای کې څه مطلب چې مشروعیت به باقی وي ها قبیل عینه به نه ګرځي بلکې چانه به ګرځي قبیل ذاتن به مشروعیت باقی وي او عمل به مقتضا باندې کو بقدر الامکان به کل څه معنی وصفن چې کوم دی وصفن بغیر مشروعي فاسد بوي وهو ان يجعل القبح وصفا للمشروع چې قبح به وګرځول شي وصف د مشروع ذاتن مشروع وي او دا قبح به سرب او سرب څوي وصف وي نو دا قبیل غیریه څلورم قسم نه بشي کا چې وصف کې قبح وصف لازم فيصير مشروع فيصير نو بګرځي کې منهيان هو مشروعا باصل د خپل اصل د وجنه به مشروعي غیر مشروع بوصفه او غیر مشروع به د خپل وصف د وجنه یعنی د قبح صفت د وجنه نو دا به چانه وګرځيږي د قبیل غیره وصفن به وګرځيږي څلورم نمبر نه او دا غي حکم څو ذاتن مشروع وصفن فاسد ویلی مو کنو فیسیر فاسدا فاسد به وګرځيږي او به رسیدلې ران زیونو لا ختم نه د دوله خبرې پاتې دي کا 2 منټو والا ولې سه بده د پر نظیر چې په حسیاتو کې لګه جواهر دي جواهر چاغي باندې کله خړواله تورواله مړواله راشي یو ملغله روي او غندشي نزاد خو موجودي ذات خو نه ختميږي کنه ذات د ملغله موجود به سر پر رونق ختم شي دلته مغه ذات به دغه فعل مشروع موجود وي صرف وصف به کې غیر مشروعیت راشي
پوه شولې بي کل جوا مثل الجواهر مثل الفاسد من الجواهر دې مثال دا فاسد دی چې د جواهر نه فاسد شي ولا تنافى بينهما فالمشروع يحتمل الفساد بالنهي علی صاحب دا اعتراض نه جواب دی اعتراض خدا دې تا خو په حیثیتو کې ذکر کو منګم منو حیثیتو کې دا کې دی شي چې ذاتن موجود وي وصف حلال شي دا کې دی شي لکه جواهر موجود وي ذاتی وصف رونق ختم شي مشروعات کې ما ته توخه چې ذاتن ما غشن مشروع وي او وصف حلال شي یعنی مشروعیت ختم شي وصفن دې مشروعیت ختم شي هغه مثال د خیمه کار لکه یو سره د مولوی صاحب حج کوي لګي دی حج کوي او لا عرفات نه دتله او د خپل کور ور سره ملاو شو جماعي وکړه نو حج فاسد شو کنه خدای ته حکم دادې چې تبا امدق شان حج برقرار ساتین او خلکو بشان به عرفات تمزي مینا تبمزي مزدلفه تبمزي تبا قربانین کې اثر بم خره بالفاظ دیگر د حج کم بقایا فال دی غټول بکې دا حکم متده کنه دی دا دلیل د دې خبره ده چې حج وسم مشروع دی ذاتن مشروع دی خدا چې حج ټول افعال ادا کی نو حج دنه ادا شو نه دی ادا بلکې سببي دمانه قضا لازم ده دین د دې خبرې دلیل دی چې وسپن غیر مشروع دی که وسپن مشروع وي نه دنه به ادا ختمې ده حالانکه نه ختميږي اصلا ځکه مشروع دی چې احکام ما غشان په وسم لازم دي تکړه شم مزدلفه رضا تکړه شم قربانی کا اثر خراب دم درمای لازم دی دم وکا احکام به مرتب شو کنه شو سره ده دینا وسپن غیر مشروع دی دلیل به سره حج تنا ادا کی نو ګوره یو شی دی وسپن ذاتن مشروع دی احکام به مرتب کیږي چې باقی افعال ما غشان کوا دم درمای لازم دی دم ادا کی او وسپن غیر مشروع دی دا وجوب ته نه ساقطي کی بلکې الله به حج کوي دلته مدای حساب کتاب دی پوه شولې پی ذاتن مشروع او وسپن غیر مشروع ولا تنافي او منافات نشته بینهما په مابین د دې کې چې ذاتن مشروع وي او وسپن غیر مشروع وي نو فالمشروع چې يحتمل الفساد یو مشروع ذاتی شی چې احتمال لفساد لري یعنی قبلی فساد بنهي دوجنا کله احرام الفاسد لکه احرام چې فاسد شي فوجب اثباته نو واجب وی ثابت ول دغه منهي عنه شي فوجب نو واجب دی واجب نتیجه رو بس اخري خبره لہذا واجب ادا اثبات ثابت ول د منهي عنه على هذا الوجه بدقه طریقه باندې به ثابت وو دغه طریقه څه مطلب ذاتن به مشروع وي وصفن بغیر مشروع وي رعایت لمنازل المشروعات دیر برا چې د مشروعات او د منازل لحاظ وساتل شي د مشروعات او د منازل لحاظ ساتل دادي چې اصلا د مشروع وي احکام به مرتب کیږي وصفن بغیر مشروع وي قبح به کې اقتضاء راغلي وي یعنی قبح له بداسه درجه نه ورکو چې نه نفي جوړ نه څه جوړ کې نفي جوړ کی تاسو منوایي دې ته ویل کی بار هشه باندې لیکلي دي ښا رعایت د منازل د مشروعات بوشي او محافظه لحدودها او دې لپاره چې د دې د حدود محافظت وشي د مشروعات او د حدود محافظت وشي څه مطلب نه فاتح شي چې بنده په اختیار کې وي او نفي فاتح شي یو په بل باندې باطل نشي وای به شولې بس ته